صوبایي چیرمین صاحب ته درخواست کوم چې راشي هغه د ټوپۍ قصر کې اصغر اصغر کروڑا فضل سبحان فضل احد ډاکټر دې زمونږ جی هغه ته خواست دې راشي فضل احد ډاکټر صاحب راشي تاسو نوم وایئ سبحان الله روکه هذا حیدر دا پیپلز پارټي ډېر زموږ سره پخوا چې موږ په پیپلز پارټي کې وو فضل کریم لاله د پاس کوم د پاکستان پیپلز پارټي نه مستعفي شو تاسو ټول پیژنئ او دی موږ سره په قومي وطن پارټي کې د شرکت اعلان کړی او ټول خبرې کوي فضل کریم لاله مې زه یو دوه خبرې کوم د فضل کریم خان زه یو دوه خبرې کوم دوه خبرې تاسو د کوي دی د حیات خان د وختو مارګری دی او نن بیا د قافلې د واپس کیږي بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ټولو مېلمنو ته په خیر راغلي وایم او بیا خاص کر د حیات خان شهید حکومت کې ناسته ده زه د الله نه ډېر شکرګزار یم چې په تېر وخت ما د حیات خان شهید وینا په اخرني دور کې ما الله دلته د شاه سعود خان په قیادت کې په لاس راکړه زما دیو ته سلامونه دي تاسو ته قبول دي د کلام پاک په دې تلاوت نه وروسته تاسو ته آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والفاسقات الموت مونږ ایمان په خدای راوړ دی د خدای په رسولانو د هغه په کتابونو د هغه په پیغمبرانو مونږ په عمران خان باندې ایمان نه دی راوړی مونږ په نواز شریف باندې ایمان نه دی راوړی مونږ هغه خلکو غېږه جوړې شو چې نن دا د ګلاب ګل باندې ناست دی دا د حیات خان صحیح سروي ملګرو او یا زما د شانګلې غریب عوام زه تاسو ته دا خبره کوم چې شاه سعود خان ته د دې په ما ډېر احسان دی چې نن زه د داسې ګلاب د ګل سره هغه مخامخ کړم چې هغه زما د زندګۍ یو ارمان څلوېښت کاله ما دا موړی کې د بدې زمان خان او د شیر محمد خان زامنو سره غلامي کړې ده خو لا اله الا الله محمد رسول الله کمال دین چې پیپ د پلاستیکو راکړي زه په بوټو شهید پسې ما غویانه لر کړو او دې ډوکټر صاحب ته پته ده زه به مشرف خان چې 14 کالان سیند ته وړم لیمانونه به یې راکول او بیا هم هغه حیات خان شهید و چې د کتن هغه ووې چې زما ملګری د شپې پټه پټه ازاد کړه کنې زه به د باندې سوات په بله غاړه واړو زه تاسو ته دا خبره کوم د اردو یو دغه ده هغه وایي چې روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں اور محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں یا زه شانګلې غریب عوامه موږ سره دومره ظلمونه کېږي نن د عمران خان په 1400 روپۍ د ورور تیلی ده اور ان کی سرکاری عوام جو ہے وہ غریبوں کے نیچے سرانے کے نیچے پراٹھے دیکھ رہا ہے لوگ بھوک سے مرتا ہے اور عمران خان کی ملازم سرانے کے نیچے پراٹھے دیکھ رہا ہے تمارونو مونږه شانګه ډېره غریبه ده مونږ سره ډېر ظلمونه شوي دي او دا خبره چې زمونږ ډاکټر صاحب وکړله چې کومه د حیات خان شهید د لاسه مونږ ته کوم دلته دا را رسېدلي دي او امدادونه را رسېدلي دي یا له هغې سره یې ښه ګرځي هغه د هېچ چا نن دفنه
زه د منکل په سکول کې استاد وم د زلزلې په دوران کې زما د یو مشر چې دا خبره وکړله تاسو به کلمه باور وکړئ چې موږ ته دا پته هم نه وه چې بیا بل قیامت به هم راځي حیات خان شهید د جیجال هغه کمران ټول سره دي هغه د یو سفیر سره روانو په جال کې هغه ویل چې ټول پاکستان روان شوی وی خو چې د جیجال ښار مې نه وی روان شوی نو هغه یې ولې this is most beautiful city in the world هغه ویل چې دا دومره ښکلی ښار و چې که ټول پاکستان هغو هغه جدیزي بیا ورکړي زما نور تاسو ته هېڅ دغه نشته دغه یو سوال ته د کوم وخت ډېر کم دی تاسو به د سکندر شیرفو سره ملګري په قیادت کې په ورځ د قیامت به زموږ دا معاملې د بلو پیسو شانې به نه خرڅوو که دوی سره به موږ ملګرتیا کړو والسلام زه راغواړم عباد الله د کوړبنګ